المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. तो मखीनी दर्स के द ईमान बिलगैब मुबारक खबर शुरू। ईमान बिलगैब से तो आगे नमक के तक़वा खबर शुरू मुत्तकी चाहते द ईमान बिलगैब सादा सादा मतलब दार है लखपल जान नज़ियात द अल्लाह पर खबर एतमाद कबल द अल्लाह द पैगंबर पर खबर एतमाद कबल लेकिन जो हकीकी इल्म द अल्लाह ताला से दा कायनात जो अल्लाह ताला पैदा करी दी दा दे खबर सबूत दे दे खबर दलील दे जो अल्लाह ताला से रसूल नज़ियात इल्म दे दा अल्लाह ताला दा इल्म पाया निष्ठा बियाद मखलूक की बदचा सरा इल्म ज़ियादती थी चाहता अल्लाह ताला इल्म वर्कड़े पैगंबरान बराह रास्त अल्लाह ताला कोई करी द पैगंबर पे इंसाना ने उस्ताद ने और खासकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे में अल्लाह ताला को सफा अल्फाज के दागे वमा कुन्त तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक दा उस तक में इल्म खबर के दुनिया जहान दा इल्म खबर के दा दे खबर दलील दे तो पैगंबर कना इल्म की हासिली की न पदे हासिली की सरे लिखल लुस्तल कबले शे मतलब को किताबों का सबक न दी वे स्टाफ उस्ताद निष्ठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तरबियत के आम इंसानान तुम तरबियत मोर अपना चाहे तरबियत के अब मोर अपना हम ते अल्लाह ताला उसकी लारे पर पैदाइश नमक की वफात दा दे खबर सबूत दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दे रसूल दे कदा खबर दे इल्म द कम ले तो तमाम इंसानान इल्म के राजमा के पैगंबर इल्म दाए नज़ियात खुद तमाम मखलूक़ात और इल्म द अल्लाह ताला दे इल्म का मुकाबला के दनिश बराबर मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम के समंदर के किश्ते की सवारिश नियो मरगे राला परे समंदर के दासी पड़वा तुम क्या दा मरगे पर आवा माने दासी पूरा आवाज हो गया मुचतश खज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम तो वे वेदी मरगे का ख्याल नहीं दा उबे रावा वास्ते वे जमा उस्ता और दफुल मखलूक दा इल्म मिसाल दा अल्लाह ताला दा इल्म का मुकाबला के दास दे लकदे मरगे पर अखलक के एहसास किया खुदा हम के सिर्फ कोई दफा तनी समंदर महदूद थे दा अल्लाह ताला इल्म ला महदूद थे वलौ अन्न मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम बस मका की दासुना वलदी जदीना कलमना लूश तासु शखी अल्लाह जदीयो पे खबर ना जदीयो हयाताबाद दवन रसूना कलमना लूली वला طول الدنيا طول مكه كم ولدي لدينا كلمنا لوش والبحر يمده من بعده 7 أبحر او دا وبچ په دې زمکه دي پدې پسې وګورو راشي دومره وګورو راشي او دا د جل شروع کی نو دا قلمونه به وسولي دا صحیح به ختم شي وما نفدت كلمات الله تعالى علم ختم ځکه دا الله تعالی علم لا محدود انسان کو الله تعالی تبارک حقیقت دار ہے کہ اللہ تعالی ډیر زیات صابر دی ډیر زیات صبر کوي ډیر زیات مهربان دی په انسانانو کې چې اصل لږ باندې اختیاري کنه
لغون اختیار چا سره او دا په حق کې څوک بې ادبي وکړي یا ورته وایي ته نه پوهېږې یا ستا په خبره مې اعتماد نشته هغه څومره غوسه کېږي څومره خفه کېږي او دغه زما انصاف وکړه زما بې ادبي وکړه زما بې عزتي وکړه دې خفه کړم ما دې داسې نسبت وکړه دا بني آدم الله تعالی ته څنګه نسبت کوي دا څه نسبت کوي دا څه خبرې ورته کوي تکذیب یې کوي خبره ته دروغ وایي پیغمبرانو ته دروغجن وایي الله تعالی ورته صبر کوي نو دا الله تعالی علم ډېر زیات دا الله تعالی د علم حد نشته نو چې الله تعالی وایي دا خبره شته نو بیا شته که نه او چې الله تعالی وایي دا شی نشته نو بیا نشته که نه د الله په زمانه بغیر بل خدای نشته نو بس نشته که ته به څومره علم حاصل کړې د هغې په نتیجه کې به ته یو نتیجې ته ورسېږي چې الله تعالی ویلي دي چې داسې ده نو بس هغسې ده دا دنیا چې موږ ته خلک وایي که نه د دنیا اوس ترقي وکړه د انګریزانو ترقي وکړه د یورپیانو ترقي وکړه زه وایم چې که دا دنیا د مسلمانانو په لاس کې وي د مؤمنانو په لاس کې وي د دنیا اختیارات نو دا کومه ترقي چې نن د دنیا ده دا به په سلونو کاله مخکې وي داسې ترقي ده قرآن تا ته او موږ ته د ترقۍ یو مثال و د سلیمان علیه السلام سره حکومت سلیمان علیه السلام ته الله تعالی حکومت ورکړی د پلار داود علیه السلام ته حکومت ورکړی هم په هغه زمانه کې په یمن کې هم یوه ښځه حکمران یمن کې یوه ښځه حکمران سلیمان علیه السلام حکومت په شام او په فلسطین او په دې علاقو باندې په یمن کې یوه ښځه حکمران هغه واقعه رسول بیا راځي قرآن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبأ مبارك نمل سورة النمل هغه تذکره ده دا حکمران ښځه سلیمان علیه السلام ورته د اسلام دعوت ورکړو او راغله چې راغله د سلیمان علیه السلام چې کوم محل و د اوسېدو کوم ځای د مېلمنو دپاره تیار کړی نو دا حکمرانه ده ملکه ده او هغه ځای له چې راغله چې کتلې دې ته یې ویې چې قیل لها ادخلي الصرح راځئ مهمانخانې ته راغئ مېلمنه ده مهمانخانې ته راغله تاسو د مېلمنو دپاره چې کوم ځای تیار شوی دی کوم ګیسټ هاوس ورته وایي مهمانخانه ورته وایي سرکاري سرکټ هاوس ورته وایي دې ته راغله چې راغله چې هغه وکتل نو هغه شیشه وه د دې په دا خیال راغی چې دا ګنې اوبه دي نو دې سیده پنسل چتې کړې فلما رأته حسبته لجة چې دا مهمانخانې ته راننوتل نو دې خیال راغی چې دا چپه ده د اوبو چپه وایي دا په اوبو کې به روانې په پنسل قال إنه شرح ممرض من قوارير سليمان علیه السلام ته وایي دا داسې محل دی چې دا د شیشې نه جوړ دی دا چپه نه ده اوبه نه دي نو قالت رب إني ظلمت نفسي رب یا الله پاک ما په ځان زیاتی کړی زه مؤمنه نه یم ځکه چې د دغه زمانې د سلیمان علیه السلام په دې زمانه کې دا څه د ساینس ترقي وه او د هغې په زمانه کې دا نه وه دا خلک چې وایي د اسلام د ترقۍ په لاره کې رکاوټ دی نو په کار په دا وه چې دې ملکې بلقیس ته داسې څه معلوم وی چې دا سلیمان علیه السلام ته نه وي خو خبره خو دلته الټه ده سلیمان علیه السلام داسې څه عملاً جوړ کړي وي داسې محل جوړ کړی دی چې هغه هغې ته نه دی هغې ته د هغې د استعمال چل نه ورځي لکه نن سبا یو شی څوک راوړي د بهر ته او سړی ورته وایي یاره دا څه شی دی او دا د څه لپاره دی او دا به څنګه استعمالېږي او دې سره به څه چل کوو خلکو ته چل نه ورځي د هغې نو د هغه زمانې یوې ملکې ته د سلیمان علیه السلام د محل د استعمال چل نه ورځي ته د ورتلو چل نه ورځي خطا کېږي چې داسې دي دا که تاسو د سپین تاریخ ولوستو دا غرناطه چې کوم اوس ورته غرناطه وایي په سپین کې 800 کاله پورې مسلمانانو دلته حکومت کړی او دغلته کې یو محل و د حکمرانانو هغه عباسي حکمران امویان بنو
بنو امیه دې په باندې د عباسیانو حکومت او سپین کې د بنو امیه حکومت البته یو محل وی کې راغلی هغه محل کې داسې طریقې کړې وې چې د دنیا حکمرانان براتل یا د دې سفیران راتل دي به سفیران معروف کول نو باید داسې د پاري او حوض جوړ کړی او هغه بهر خلکو سره د ملاقات لپاره چې کوم ځای هغه د پاري د حوض په داسې ترتیب برابر کړی او د ملاقات لپاره به داسې ټیم مقرر کړی چې هغه باندې د انوار لګېدل نو د انوار هغه شواګانې بدل ته راتلې دلته به ټول ماحول لګي چې آبادي داسې جوړه کړې نو دا بادشاه به هم ناست و د وزیران به هم ناست و هغه د بهر نه د عیسایانو یا د یهودیانو د چا سفیر به راغلی او هغه به هم ناست نو ته به سړي ته ویل چې هلته په پاره کې داسې سلا شو سلانګې پکې ووه چې هغه ولګېده نو چې هغه ولګېده نو دلته چې به د هغې هغه فکسم چې به راغی هغه شواګانې په دې ځای ولګېدې نو دا ټول محل به دلته داسې ښکارېده نو لغې نو هغه سړي به منډه کړه نو دې ورته ویل نه منډه کوه چې کېنه څه نشته د دې د بندنې خبره په غلاره دلته خو پته ورسېږي هغه به منډه کړه دې باندې به معروف کوو ته مسلمانانو قال لازم ته مسلمان پیژنې مسلمان سره علم مسلمانانو سره به علم یو عام مسلمان په لایبرري کې په سلو کتابونه او د عیسایانو د پادریانو د دین علما به د دین د سره به د شپږ کتابونه په دنیا کې دا اسلام د علم دین دی علم دی که مسلمانانو په لاس کې د دنیا اختیار وي دا د دنیا د خلکو خپل نقصان وکړو چې دا کوم خلک د دنیا ترقی غواړي د دنیا ترقی باندې مؤمن کوي دا اوس په لږه او تاسو د امتحان اوس نه دی موږ تاسو د ایمان سره د اسلام سره د قران سره تعلق نه لري څومره مسلمانان تاسو ګورئ چې هغه د قران سره واقعي هغه تعلق ساتي قران له هغه اهمیت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او دین له هغه اهمیت ورکړي چې کوم اهمیت هغه پکار دا د علم الله او د الله رسول صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کومه دا مسله څنګه دا خبره څنګه تاسو ته پاره د پویول د پاره مې یو طریقه اختیار کوي دا خبره څنګه هغه وی الله ورسوله اعلم بس موږ په دې کې شو چې الله تعالی ویلي او د الله تعالی پیغمبر دا علم دا نو ایمان بالغیب قدیم دی باندې عقیده وساته چې الله د الله رسول سره دې بدل د اخرنه خبره بیا تحقیق او ریسرچ دې هغه دغه نه بعد شروع کړه دغه نه بعد شروع په دې زمانه کې خلک خراب پدې وختونه خراب شو د خلکو وخت ضایع او وسایل ضایع کړو په هغه شی باندې تحقیق کوي چې کوم شی یو ځل ثابت شوی دی یو ځل ثابت شوی دی تاسو به حیران شئ په دې برتانیې کې د انګریزانو په د پیریان او د ملائک نه مني نه سر سید احمد خان زموږ په وطن کې وسړی و څه خندار یې کړی دی چې بدل کړی نو هغه هم د پیریان نه مني ځکه چې انګریزانو نه مني خدا ما خپل د په 2002 3 4 کې د ټول په برتانیې کې نو انت یو ځل داسې چلو شو چې په ریډیو 4 باندې آشنا خبرې وراتلې نو پای کې یو ځل داسې وشو چې هغه یو ناشنا شو وی ناشنا شي وګورم څنګه شي په دې هنري د اتم بادشاہ چې دا هنري اتم نمبر څلور سرکار مخکې تر شوی دی په برتانیې باندې بادشاہ تر شوی دا محل په محل کې یو سړی دی یو ښځه چوکیداران هغه سړی او ښځه د حکومت ته او د بلدیې ته بار وایي چې په دې کور کې زما او د دې ښځې نه بغیر بل څوک شته هغې ورته وایي چوکیداران تاسو یې بل څوک پکې کوم دي وایي نه وایي کله په موږ پسې څه کشکش کېږي شاته کله زموږ نه مخکې څه کشکش کېږي کله موږ یو بټن کولاو کړو هغه بنده کړي موږ یې بنده کړو هغه بیا کولاو څوک دي دلته هغې به دا ستاسو وهم دی بالاخر هغه په دې مجبور شو چې انتهایی طاقتور کیمرې ولرولې او دا کیمرو کې دنه داسې اشباح او داسې شکلونه باندې غیر واضح شکلونه باندې راغلي او هغه په دې باندې چې موږ اوس په دې عقیده وساته چې واقعي د مسلمانان چې پیریان دي او مذهبي کتابونه کې چې پیریان دي نو په دې کور کې پیریان او هغه داسې ګدري جامې او مشتري سلور سال کال مخکې جامې دا تصویر بیا ورکړل دا چې دا زمانه
د دې انګریزانو جامې په خپل شنه ویل کې دا اوس چې په باندې جامې دي جامې ډېرې زیاتې ګوري جامې به څنګه دا کوچیانو دا یا دا ګوري په دا ګوري دا غري دا جامې به دا په فرانسیسیانو دي تبا برباد دي فرانسیسیانو دي برباد کړو نو به پر ریډیو فور باندې وی ریال منو ما باندې جمعې ته ته ما په دې ټول زموږ وخت مزایل کړو وسایل مو مزایل کړو دماغ مو خراب کړو نو په کوي چې پلیریال شته او تاسو به نشته نو انا لا ولي شغلنا كما كما ذاك القران خبره ليس دليل وقت چې کله خبره قران یو د څه ذکر د پاره مزید مسلسله کې او په دغه ورځ کې په سکاټلند کې یو انګريز دی او هغه خلک راځي کړی دي یو خلک راځي وایي چې ما یو نوې خبره کړې ده او تاسو ته دون اشکال تحقیق او ریسرچ کړی خلق راجع مجلسي سر چې په بار زمانه کې دا علاقه یو عالم او مسلمان ما تشته نارا عالم دا استاد ناشته پښته نه نو پښته باندې دا سره ناشته او عالم ناشته او خلق راجع مګي نو دا عالم دا رسول ته پوښتنه کوي تاسو څه ریسرچ کړی څنګه خبره درا معلومه کړی هغه وايي ما دا نوې خبره معلومه کړی ده چې دا مچ نه دی مچ دته په یو وزر کې زهر دی په بل وزر کې دا زهر دوايي ده هغه ته دې غلط او قرن او تیرا ویلي یا نبی دا خودم د پښتو اصطلاح ده ته هغه ته دا کومه څه خپل مشترک مستو د حدیث ورته اسلام بسنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا وقع الذباب في طعام احدكم چې تاسو کله ډوډۍ پرې ستل کې پرې او پای کې مشکوري وشي نیو دا چې په سخت ګرمه او خلک کار خبره ده ولدا چې شملې مونږ یو پرې او وسکي او دا څنګه نو فانقلوه ثم انقلوه اول ما كدنا غفاور دي مشرب غفاور او بيتر لري نو کوم یو په وړي او خورينو چې خوري خو شک به دای چې اول ما ولا غفاور کوي او دې او بيتر وولي ويزكى فإن في إحدى جناحيه داء لذا قد يوم وزرك بمعنى وفي الأخرى دواء وقد يقول كده ده بمعنى علاج وانه لا يقدم الداء على الدواء او دا مچ کله په شي کې پریوزي په شوملو کې تاسو ته ګوره نو دا شي چې دا د کارتون په شان د جات په شان د شي کې د دې په اړه ته پریوزي همیشه د پاره د مچ طریقه د پریوتو دا د دې را پریوزي کنه به اختیار را پریوزي نو لا يقدم الداء على الدواء دې په یو وزر پریوزي دا یو وزر د سیمبر یو د بل کې ښکته دا ظالم نو دې په کې هغه وزر په دې خوراک کې چې کوم کې خرابې ده چې په کوم کې تاوان ده چې په کوم کې بیماری ده او هغه د دې وطن د دې شوري وزیر زما به المو ولته اندر غلې او به المو هغه پروګرام کې شریک وو وی په کې شریک وو بیا کې راغله ما خپل ما ده شو وی هغه سره راپاسه ده نو چې تدریج خلاص ورکړو چې ما تاسو په اسلام کې د علم دین ده اذا ما دول اسکار پاسه ده دول اسکار ما په دې خبره مهنت کړو اما ليش ولا اقول ده حديث ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبر حديث وي او زب كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مثلا دا چې د دې وطن او د دې زمانه د مسلمانانو غم دا دی چې دې خدای له سره خپل واسطه شته نه کدي مسلمانانو په صحیح معنی کې د قران ته د حدیث ته د دین ته وخت ورکړی وي نو دې باندې د علم په بنیاد باندې د باقي دنیا راوستي اسلام ته دا علامہ اقبال څه کوي علامہ اقبال د جرمني کې تللی اول ته د پی ایچ ډی کړ بیا په تاسو کې دې بیا دوباره بیا تللی اته دوه لوی خلک شاعران دي شوي دي صوفیا ورته خپل صوفیا یو نقشه او یو ګولډ نقشه سره په دې ملاقات نو شوه په دې ګولډ سره د ملاقات شوه هغه موږ تاسو کوی ویزه سرویخ په کال راشي سلويخ وکال راشي زه په یو مسله کې کېږم تا تر دې مسلې سهال معلوم دی د څه مسلې ده وې زه زمانه په ګرم د زمانه څه شي یا نو ته ما ته ورکړه زه بل تاسو یو څه خبره دیسه سوره العشر ورته العشر او یو ورته حدیث ویل دی چې
چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. او هغه داسې بوته په کلي کې مونږ ولګوي چې اقبال وایي دا خلک چې څومره ګمراهان دي د دې ټولې ذمهداري ستاسو د مسلمانانو. وایي چې زه په څلوېښت کاله کې په کومه خبره نه وم پوه شوی دا په دوو ټکو کې زه په هغه خبره پوه کړم. نو تاسو دا علم د دنیا د ښایه ولې نه دا علم د دنیا د ولې نه ښایه خبره دا ده چې علم قرآن و سنت کې د علم د پیغمبر میراث دی. د پیغمبر علم الله تعالی پیغمبرانو ته ورکړی دی. نو ایمان بالغیب خبره نه ده کوله چې په دې باندې عقیده وساته. د هغه ځای نه شروع وکړه چې کوم ځای کې قرآن خبره پرېښې ده. قرآن د تخلیق خبره کړې ان فی خلق السماوات والارض. دا اسمانونه او دا کائنات پیدایشي ده مخکې نه وو بیا پیدا شي. الله تعالی پیدا شي. نو د دې په دې پیدا کېدو کې له آیات په دې کې د الله تعالی د قدرت نښې. اوس دا انسان چې دی په ځای د دې چې دی د الله تعالی په تخلیق کې دا ډول د تخلیق نه شروع چې عام دا کائنات مخکې نه وو بیا الله تعالی پیدا کړي. د دې نه هم په کې شروع کړي. نو دا اول نه شروع کړي نه دا کېدې چې دا څنګه په اول دا کائنات دا ابتدا نه دي. دا اول نه دی او دا اخر پورې دا نه پرې ولې ځکه چې دا په دا اول دا شي دي دا چې پیدا کړي نه دي. بیا یې د ځان سره چې پوه شو چې دا خبره غلطه ده. دا کائنات خو خپل دې کې داسې نښې د خالي دي چې دا پیدا شوي دي یو ځل دا نه نو بیا وایي نه دا داسې چې نه شو چې بیګ بانګ وشو غټه دماغه وشو بدار شو داسې اچانک داسې یو براق وشو او چې ګورې نو هلته نور شو ورته سپوږمۍ دا بېوقوف دماغه تاسو ته دماغه یو مولدي دي کنه دې ولې راته خیر نه چې ماشومان چې د پخوانو مشرانو لیوانو دې وخلې دې راته خیر دې پیدا نو دماغه جوړول دي قرآن ورته تاسو دې دماغه جوړول دي چې جوړول دي نو چې دا تاسو کې دا څنګه دماغه وځي نه نورم جوړ شو سپوږمۍ دې جوړ شو زمکه دې جوړ شو بنګ دې جوړ شو او دا فاصله دا چې مداري برابر شي چې دا یو بل سره سمولي كما بيشير يرى دينه وسبب يعني ده څنګه ده دا جهالت دی دا علم نه دی. انسان چې د الله تعالی خبره اعتماد نه کوي په خپل حق او خپل اعتماد کوي بیا د جهالت ښکار ورکوي. اما بیا وخت ضایع کوي، اما بیا وسایل ضایع کوي، اما بیا د خلکو دماغ خرابوي. فزونو خبرو باندې د خلکو دماغ خرابوي. دله پکار ده چې کومه خبره الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دا داسې دا هغه نه مخکې شروع وکړي هغه نه مخکې راشي. نو دا په ایمان بالغیب کې درته بیا مزید لږ وضاحت وکړو چې دې باندې د عقیده ساتي. غیب کړی ولې دی سترګو نه پناه کړي ولې دی ځکه چې تا دې هغه سترګې را نه لیدل کړي چې کومه سترګې باندې ته دا ارسي ویني. دې د مکې مشرکانو په وایي که نه بموت ملائکه خایا هغه پورې موږ ستا خبره نه منو شو پورې موږ ملائکه نه لیدلي. الله تعالی ورته وایي یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. ملائکه کتاب ولیدل نو قالو وخت به بیا داسې نه یعنې د ملائکو د لیدو تاب ته نشي راوړی. ستا سترګې او ستا د حیثیت او ستا د مقام او ستا د شان چې دا د ملائکو د لیدو نه اوسه پورې نه دی. ته په الله تعالی د لیدو څنګه خبرې کوې؟ ته جنت او جهنم څنګه په دې وخت کې کتل غواړې؟ ملائکو د لیدو لپاره بیا ورته په بل ځای کې تفصیل وکړو. بیا ورته ګورم ملائک په دوه قسمه حالاتو لپاره راځي. لکه ابراهیم علیه السلام چې راغلی وو نو زیری یې راوړی. نو ته د زیري قابل دي باقي د مشرکانو ته ته د زیري لایق یې چې تاسو د ملائک په انساني شکل کې راشي او زیري دل درکړي. او د لوط علیه السلام قوم باندې ملائک راغلي هغه د عذاب لپاره راغلي. نو مطلب دا دی چې ته د زیري قابل خو نه یې خو د عذاب قابل یې. چې د عذاب قابل یې چې ملائک راشي نو عذاب به راشي، چې عذاب راشي نو خلاص نه راشي نو خلاص. چې الله تعالی تعالی کوم مهلت درکړی دی دا مهلت ته لوګل شي دا نن نه پوهېږي نو کېدای شي سبا به پوه شي. بیا د دې غیبو په دې کائناتو کې بل څه نه دي. یوازې جنت او دوزخ او ملائکه او الله تعالی عرش او کرسي دا زموږ غیب نه دي. دا زموږ د سترګو نه پناه نه دي. نور په دې دنیا کې داسې ډېر څه نه دي چې
چې هغه زموږ د سترګو نه پناه دي زموږ په سترګو به مخکې واقعات کېږي خو هغه زموږ د هغې د وجه موږ په هغې باندې بیا یو تبصره کوو او تبصره د بې علمۍ په بنیاد باندې یو عالم یو واقعه ده دی ایمان بالغیب باندې د پوهېدو لپاره یو واقعه نقل کړې ده وایي زه د یو چیني په غاړه ناست وم چینې په غاړه یو سړی راغی او بلکل داسې تږی او سړي په زړه سوځېده چې بلکل راپرېوځي مړي د دندې نه او دې چینې ته چې داسې لاس کړو دې نه یو لپه راواخېسته په دې خولې ته زه د ورنږدې کړو شو یو غشی راغی او پرې تړتوړي ولګېد او دغه دی که راپرېوته هغه اوبه هم چې لاړې هغه اوبه دې ونه څښلې او په دغه کې ساه اسې ستاسو څه خیال دی زړه مې وسوځېدو که نه زما په ډېر زیات زړه وسوځېدو چې هلکه دښمنه هر یو شي ظالمه دومره ښکلی صبر ورته کړی چې هغه تږی و د الله په خولې دې خولې ته چې ولي وې که نه دومره تږی راغی په دې هسې هم ستا په رنج کې خو نو دا کار دې ولې وایي زه لا ناست یم او دې سړي ته ګورم په دې سوچ کې چې ګورم په اس باندې یو جوان راغی نوجوان راغی ویې وڅښلې نو دې سړي ته داسې وکتل وی زه ناست وم هلته وی ما ورته ویل چې هلکه ته څوک یې او دا څه مسله ده وی چې دا ما ویشتي دا سړی ما ویشتي وی ما ورته ویل چې یاره کم از کم دومره زیاتې دې ورسره نه کولی دونه خو به دې ورته صبر کړی وی چې دا ډېر زیات تږی او په دې لپه کې اوبه راغوښتې وې ته اوښې سپینې وې که نه ما په ډېر زیات راوسوځېدې وی ویې خندل وی ما ته ویل چې ښه ده دې نه راوسوځېد وی ما نه تپوس کړې دا ما ولې ویشتي وی چې زما پلار تاجر کاروبار پیسې ورسره وې خو دغه په شان یې په سره غرمه کې د تندې نه همداسې بد حالت کې لکه د ده په شان دی او په دې لاره روان او دا چې ما ویشتو دا ډاکو ورته ناست و او چې څنګه د ما دې پلار داسې د هلک راډا کړه او دې خولې ته کړه نو دې خولې ته د ده ونه رسېده او د په دې غشي باندې ویشتو او بیا راغی او د هغه ټول مال حال او هر څه یې واخیستو او ما د الله تعالی نه دا دعا وکړه چې یا الله پاک دا قسم راکړې چې د خپل پلار دا قاتل خو دا قسم راکړې دا څنګه د ما د پلار په ارماني انداز کې وجلی دی چې داسې په ارماني انداز کې دی زړه مې پېښ شي نو الله تعالی زما د دعا قبوله کړه او په دې ګرځېدم ما ویل چې دی نو په دې چې دی له دی اچھا تاسو څه وایئ چې وختي په زړه د سړي مبارک څنګه خیال وکړي څنګه مضمون دی اوس څه خیال دا کائناتو کې دا فیصلې چې کېږي که نه نو د دې فیصلې او زموږ په انسانانو کې هر یو سړی یعنې دا ظلم وشو دا ټیک وشو دا ټیک وشو دا ټیک وشو او دا غلط وشو او د هغې د پس منظر او د پېش منظر نه رسو خبر نه وي چې اصل کې دا واقعه څه ده دا ټوله خبره څنګه ده نو حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام دا واقعات په صورت کهف کې چې الله تعالی بیان کړي د دې لپاره بیان کړي چې بظاهر خدا ته یو خبره یو شان ښکاري او حقیقت ته خبره بل شان لکه موسی علیه السلام او خضر علیه السلام د دواړه په کشتۍ کې کېناستل چې کشتۍ یو ځای ته ورسېدله بس خضر علیه السلام ولګېد نو د کشتۍ نه یو تختې ویونیسته کشتۍ نه چې تخته وباسي اوبو ورته راځي کشتۍ به ویني موسی علیه السلام ته ورسېد یاره دا خبره کشتۍ ده او غریب سړی دی په سمندر کې د مزدوري کې ځان ته دا عمل د کشتۍ نه تخته ویسته خو دا خبره خبره لتغرق أهلها وتبقى مشكوكين الدمين ما بردوش لا خبره چې کشتۍ کې دننه اوبه راشي وي هغه په تا ما نه کېږي خبرې باندې ما نه به تپوس نه کوي وروسته بیا ورته د دې خبرې وضاحت وی اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر دا کشتۍ چې کومه وکړه دا یو څو غریبان یو غریب یو 100 روپۍ راجمع کړي بل یو 100 روپۍ راجمع کړي تاسو ګورئ هم دی قرآن په یو خبره کې څه ناشنا ډېرې خبرې کوي چې غریبانان خلک هم چې لږې لږې پیسې ځان راجمع کړي او یو څه کارګر کې کړو نو زه دومره بشي د نش نه بخیر څه پیسې به یو راجمع کړي څه به دا بل راجمع کړي څه به دا بل راجمع کړي ورکشه به والي سوزکې به والي ټانګه به والي ریړه به والي او په هغې باندې به کاروبار کوي نو زه په ماښام لرم نو داسې دې غریبانانو داسې نه دا قرآن په یوه خبره کې څنګه څومره خبره ده
فكانت لمساکین دا یو څو غریبانانو د کشته ځان لا واستي او په دې کشته کې به مزدوري کوله ممکنه ده چې یو کوله بل کوله یو بچلا کوله بل کې دا کوله تشوله بل پیسې را څه به کوله چې په لاره به کوله سامان نه کوله اوس دا غریبانه اوس خبره بیا نه چې خبره د غریب سره کشته او ما نه نو د باندې په دې شلولې وي هغه نه به تحت وشي دا غریب نه أردت أن أعيبها ده ما بقسم على ده خراب وران خراب عيب جنب نقصاني منها ولي وكان وراءهم ملك رشدي وباشار كم خيال ده وكنا شيء كنا ده بوليس قاعد يمشي يتبلى أساس ده غير قال قاعد يمشي ولا وكل خلق سامان وكل ما كذا خلق ده كذا عشان ما سني كذا بيجي دا د قرآن د معنی نه ده دا ملوک نه دي دا ملوکیت چې قرآن په رسونه کوي او قرآن په ټکونه ورکوي نو وکانه وراءهم ملک رشد یو بادشاه او یاخذ كل سفینه غصبا هغه لغه کشته په زور نیول نو چې د غریب سړي کشته یو دا هغه پښتو کې په قرآن کې ماته لیکلي وي چې خر باندې نو کته چې څنګه چې خر باندې کته باندې په باندې چې کته دې په چې غریب چې مزدوري وکړي کټوي کې بس پاخه کې چې مزدوري نه کټوي کې بس پاخه کې نو دبا دې بادشاہ لګیاو دبا په ګار باندې کې دې چې بیګار لپاره کشته نیولې او پیسې په نه ورکولې نو کله هغه مالدار څنګه کشته نشي ورکوي نو دې پوي خو د غریب څخه الله تعالی ډوډۍ بندوبست کړي او چې کوم سره د غریب د ډوډۍ بندوبست کړي نو الله تعالی ورکوي دا دې موجود چې دې منځونم کې روجیم نشي او نیکان کې خو ارایت الذي يكذب بالدين تاسره یعنی اسره پیژن چې را قیامت نه مني فذلك الذي يدعو اليتيم ده هغه ده کنه چې یتیم له حضور الذي کوي او ولا يحض على طعام المسكين او د غریب په ډوډۍ باندې نظام دی زی نخپل ځان دې ته ماده کوي چې غریب له ډوډۍ ورکړي او نه بل دې ته ماده کوي چې غریب او محتاج له ډوډۍ ورکړي ګور الله تعالی د غریب د ډوډۍ څنګه تنظیم کوي په یو خبره کې دلته څومره خبره ده نو وی چې دا فقرت ان اعيب هذا کشته مې ځکه نقصان کړه چې بادشاہ راشي او دې ته وګوري نو دا کشته خو دا نشه واسطه دا والا مو چې باندې کې څه دا اوس ولې باندې کړم دا چې ټاک کوم دا بل راو نشي دی بادشاہ تیر شي خپل شي نو په دې براشي خپل کشته براو شي او تختله په کې ټاک وکړي مزدور سره غریب سره ټول کارونه په خپل کوي یو سره کومړي بشر د پام سره راوړي دا یو راشه راوړي او بل ته یې او یدا او ګرام کار په خپل مسسره راوړل په خپل خپل کار کړه په خپل وکړه دې په خپل مشکوره کتا یو سره دې دې سره دې کیشته راځي مشاهده تفریدا ما فريدا مشاهده فرض ولم تكون اعتراض انا بالوعده كده بس ما تقولش نقول دا شيء ما شو بيمر أشياء كده غرام مشكلة دا شيء بيع ديوال ولا ديوال رابري وجو أو أخيجو ممكن هذا في مسألة سلام تبين إن شاء الله خير كده هذا خير هذا ولا ما ديوال إذا ده شيء فده فتقول لك إذا بسمي على ديوال أنا وطني جير أقول لي خلق بروبلم لا نقرأ لو شئت لاتخذت عليه أجر سبيسير ده نفس المكان نأخذ طوي جدار ديوال كنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ده ديوال شو كان ده دو يتيمان وكان تحته كنز لهم وديوال لن خزانه وكان أبوهما صالحا ولا غير خسره نو كده ديوال لا پرېوته مې خلکو په خزانه لوکړي نو دا ديوال جوړو چې دا ماشومان باندې شي او باندې شي دې ته په پلان وصیت پرې خو نو هغه خزانه برابر نه بظاهر خدا وکړه چې مسیو سره دا مسافر سره دا پردي کې دیوال پردي کې په دیوال هغه څه کوي بیا خپل چې خسره او خسره دې ته نو دا درو پیسې نه خدای ولا نه ورته دا ولا خدای خپل مهنت کوي دا خپل خلق تصور دې خسره دې ته دنیا کې وکړي نه خسره دا کوي خپل جو غړي خپل بچو ته نو کوي الدنيا بحر ناخذ خبرنا نو بخکار باندې یو خبره یو شانی او حقیقت
خط کې یو خبره ورشل دي دا ټول کائنات داسې دي دا ټول دنیا داسې ده کله کله الله تعالی د چا نه یو کار کوي د چا نه یو کار دا قرآن مجید کې ناشنا عجیب واقعات قرآن مجید کې یوسف علیه السلام څه کوي یوسف علیه السلام په جیل کې دی په جیل کې دوه کسانو خوبونه لیدلي دي د خوبونو ترجمه ورته وکړه هغه ترجمه کې دا چې دا یو سړی به ازادي او دی به د بادشاه ساقي جوړېږي نو هغه ته وی اذكرني عند ربك د خپل بادشاه په مخ کې دا خبره یاد ده زما تذکرات دوه خلکو د دین دا مطلب واغښتو چې بادشاه ته دا وایا چې په جیل کې یو بې ګناه سړی دی دا ترجمه ډېره مناسبه ده دا تحلیل داسې یوسف علیه السلام دې سړي ته په جیل کې د توحید سبق ویل وی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ګڼ خدایان خدي په یو خدای سره مطلب دا و چې دا ما چې د الله تعالی د خدای او د توحید سبق دلته په دې جیل کې ویل لاشه او بادشاہ ته وایي چې دا څه په دې جیل کې وسره ده او دا څه خبرې کوي ټول دنیا په پرسته ده او په جیل کې ده په پرسته نه باندې هغه دا ټول یو نه کارونه دي یو دې بندګي کوي نو مطلب د یوسف علیه السلام دا چې بادشاہ په غوسه کې راشي او په دې سره راغلی دا شو دي چې دا د موږ د امتحان نه مني او د موږ د خدایان نه مني اجازه د بادشاہ په خیر ورشم زه ورو د بادشاہ په خیر تکلو مؤمنان پیغمبرانو په واجب غریبانو د تکلو نه دي د بادشاہانو د ظالمانو د حکمرانانو په مخ کې توحید بیان کړل او څنګه اوسه زمانه د جبل غریب شنو ته وایو چې حضرت حکمران شي هغه بیا وایي ولې چې حکمران شي هغه د پر بیا جنت او دوزخ نه د جنت او دوزخ د غریبانو لپاره پیغمبر به هم څه نو یوسف علیه السلام د ځان د پاره د موقع کتله چې دا سره دی او د بادشاہ په یزي نو چې اته خبر نو قران کې څه وی فانصاه الشیطان ذکر ربه دا هغه ساقینا شیطان دا خبره یې شیطان دی شیطان دی ولې یې شیطان د توحید دشمن دی شیطان په دې پوهېدو چې دې سړي ته دې سړي رښتیا دا خبره د بادشاہ په مخ کې وکړه اوس په یوسف علیه السلام د دې راشي او دته بل توحید خبره وکړي د ایمان خبره وکړي او کدا بادشاہ مسلمان شو تمام خبر لاړ به هو چې بادشاہ مسلمان شو به هو لاړ ټول خلک مسلمانان شي نو هغه ته دا خبره سره او شیطان په کومه وجه په دې وجه چې هغه چې تاسو مسلمان نشي الله تعالی خدای په بل شو د شیطان په ځای د په بل طریقې چې څنګه اوریاده کړی دي والله تعالی د شیطان تم دا ورکړه کوله شیطان ته شیطانی کړه وزستا د لاس یو لاس کار کوم چې ته مې راځي چې دا چې نه وکړې او دا چې کړې خبره څنګه که په دا وخت کې د شیطان د بادشاہ ته ویل یوسف علیه السلام برابر یې او خبره یې کړې ده ورته بادشاہ باندې اثر نه کړی ځکه چې موقع نه ولا خبره هغه خبره چې بعد نه زه د طالب علمانو ته د مدرسې طالب علمانو ته مشوره کوم نو ما ورته یو ساده انداز کې خبره کوله چې كل شيء بميجه وبدينه هغه خبره د خپل مقدار سره فرق کوي په خپل وخت باندې چې خبره به وخت کې د وخت مخکې کې د وخت نشته کې هغه اثر نه کوي دا الله تعالی منسوبه دا چې یو کار باندې الله تعالی منسوبه کې یو کار د کار تراتونه مخکې به بادشاہ خوبینی چې خوبینی نو دا د تعبیر چل بچاره نه ورشي نو دې سره ته خبر راځي چې او هغه د خوبونو د معنی او سره جیر کې دي او دا خبره په ماته نه کار رسول الله نو بیا چې بادشاہ د خوب تعبیر ورته دی وخی نو بادشاہ په شي چې الله تعالی ډیر عجیب خبره ده او نه هم خبره ده تاسو له ډیر ځات پوهه ده نو بیا ودا دا اوس په هغه توګه بیا چې بیا ورته ورکه نو کاله به جوړي نو شیطان په خپل خیال کې په دې وجه د مسلمان خبره یې راکړه چې چرته کې دې بادشاہ ته د توحید او د ایمان خبره معلومه نشي خو الله تعالی وتعالى چې دا چې په دې وخت کې دا یې راکړه دا داستانه یې راکړه دا زموږ سمدستان نه و دا پلان زماو چې دا خبره په دې وخت کې بادشاہ ته رسېږي نو ته خو کوي ته په دې نه پوهېږې چې دا خبره زړه کومه خو دا پلان نه چاره
منصوبا لرجال ندار بقى وقت دې سره د خبره وريادي چې کومه د خبرې مقايد چې په هغه وخت ورياده شو بادشاہ فلما كلمه يوسف عليه السلام د بادشاہ سره خبرې وکړې قال انك اليوم لدينا مكين امين طاقت او قوت خستا پکار دی مو امیر په پسندین دا اختیارات خستا سره پکار عشان يخسر فرعون نو هل كده فرعون نو فرعون بیا رستو راغلی دا فرعونیان چې په مصر کې حکمران شوي دي کنه دا د یوسف علیه السلام رستو حکمران شوي مخکې دا فرعون دا دیتا وی چرواها دا دغه دا شپنکیان دا د مصر باشندگان نو د یوسف علیه السلام په زمانه کې دا کوم بادشاہ او یوسف علیه السلام په مخه ورغ دا بادشاہ چې کوم دی دا دغه شپنکیان د دوار راغله او دا قبطیان چې کوم دي د فرعونیان دا د مصر اصلي باشندگان دي هغه جدا مسله ده عايزه بیا لما هذا خبري مطلب دار جزء من طاقة ديمة في الله ويكن بلغة إقامة الصلاة خبركم كما أنزلوا لأهمية خبركم موز أنا بخبر الأرمان الإيمان بالغيب خبر بالمجيد كل تفصيلي ولا ضد شيء بالكائنات كسكيني بالدنيا كسكيني ده الله تعالى منسوبيني الله تعالى بلانين ده الإنسانات ولا إنسانات ده نبي ده بينه ولا اختيار ده ولا ده حق ده وصلى الله تعالى كم قال الروالي وسنة الروالي أجل داخل ده المرض الفرع ونجم وقرب لك من ذلك انتوا بين داركم بلين ده الله ده نبي ده إنسان ولا نبي الله خبر أشبه لنا كان الله تعالى واسم بجرب استاسك أريد تجرب أشبه جتو ده أخي ده ساعتين جدا ونخذ يطلق بلين موجود ده بدي وخي مبكين نما يعلم استاكم ده أخي ده تبعه نما يبزول بنانغار نما يبزول بنانغار وقال لك فتح وجهده وجه نتابع وجه بلاسطا تابع وجه بچارو تابع وجه بمرأي وجه بوكاو تبقى غلي الناس بيجا تو بدي باني غلطي ذكر استاق خيال كفدار الله تعالى من سبب خدانا جديد بندسة وزمان من سبب الله جبرك جبل مرأي ولا زور كم قولك جناس بيوكم تاخذ خليك منصوبي خلاف ذلك كستاذ خليك منصوبة أخذي انت بس على المرسل فما المال تتبع بيت جيرا نسبب الناس كم عمري نبرد أسلمي نبقى لي جديد نبرد تابلا كانا سوى ذلك بصورة جاء الله تعالى تقول والله جل فقال الله تعالى هو إيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب مؤمن دي توي تقي دي توي چې په خپل علم په خپل قوه به له اعتماد دی لکه الله تعالی په علم باندې څومره اعتماد او یوازې دا په اعتماد باندې بیا په یوازې په ایمان باندې په دې کار نه کوي ورپسې ورسره سم کوي په ایمان باندې بیا عمل صالح دی او په عمل صالح کې بیا بنیادی موږ دی نو یې په مسله دا درس دی نور خلق په وایي چې راځي ورعمال درسنا بالمنزل وبارك إن شاء الله المنز وبارك المنز ستوي إيمان ستوي بام ستوي طهارة وصفاء ستوي فليكون خبر إن شاء الله نجيب ناس أقول قولي هذا